دماوا د په دور حیات کې دماوا خلق ولراله وی دي خلق غرق وی چې ولې وی دا یو دما دا او د شپې 1500 روپۍ لیو ار سړی ځي هلته شپه تېره کړي او 1500 روپۍ ورکړي خلق یې تباه ویل ورشئ پیران دې ته وایي او بزرګان دې ته وایي دمه ده او 1500 ویل ورشئ ورته ووایي چې بېګاله نور څوک مه پرېږده او شیخ جنید صاحب به ستا کور ته راځي د مې له چې دا خبر لاړو شیخ جنید صاحب زما کور ته ویل او زه خو ډمه یم ویل ډمه یې که هر څه به راځي راغی بیبي څنګه چل دی 1500 روپۍ وی دا 1500 روپۍ او شیخ جنید دا خیال نه کوي چې زه پیر یم بزرګ یم د ډمې کور ته ځم خلکو کې بدنام شم خلق میں گوید کہ خسرو بت پرستی میں کند خلق میں گوید کہ خسرو بت پرستی میں کند مکافر عشقی بوده مثلا مرا درکار نیست وای دی خلک کورته ننوته بیبي په دې مې پوه کړه چې دا 1500 روپۍ دې په کومه واده رانه واغستې وی دې شپه کې زما ځان تا ته وقف دی ته چې څه وایې زه به وایم چې ښه وی انکار خو به نه کوې وی نه وی ښه ده کوټې ته لاړم وی بیبي زه پیر یم صفایي ډېره خوښوم ستا د جامو بدن سره پردي سړي لګېدلي دي ورشه غسل وکړه ولامبه پاکې جامې واغونده بیا راشه بیا به خبرې کوو دمه یې بوتله غسل یې وکړو پاکې جامې پې واغوستې او راوستې چې راوسته بیا ورته څه وایي وای بیبي زه خو ګوره داسې پیر غوندې منځونه مې هم ډېر خوښ دي نو شپه اوږده ده نورې خبرې به کوو خو په دې مانځه ودرېږئ او 2 رکعته مونځ ته وکړه او 2 به زه وکړمه بیا به نورې خبرې کوو په مانځه یې ودروله او دی په سجده پرېوتو او خدای ته وایي چې هر چی کردم بود یا آخر کردمش هر چی کردم بود یا آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش اے اللہ زما خودم رکار چې دا ډمې کار زنا وه ما د زنا نه راوسته او تا ته مې ودروله زما خودم رکار او دې نه مخکې واسرجوع قلبی کار ترا خدایا د دې زړه د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول یا الله دا زما کار نه دی دا ستا کار واسرجوع قلبی کار ترا قلبها قلبت فعل مصطفی د دې زړه اوس د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول خدای دا زما کار نه دی اے الله د جناب محمد رسول الله په خاطر د ځان نه زنا نه اړه تور کو ځان سره تعلق پیدا دمه چې دا وره د بیور شو تر سبا پورې بیهوش پرتاول سبا چې را پاسې دا د شیخ جنید بغدادي په لاس بیعت کو د خپل وخت لویه بزرګه شوه بزرګان دې ته وایي چې ډمې بیا راونیوې د ډمو کور ته تلل به سعادت ګڼل زما عزیزانو دا هغه خلک هغه د مکې سړی زړه تخمخ کېږي چې زه به د خپل خدای د کعبې بدل څنګه عالم بدل به څنګه عالم چې ورغی او دسمات یې پکې وکړ څوکیداران راله راپورټ شو ابراها گورنر ته چې صاحبه ستا په کعبه کې خو چا داسې چل کړی دی صاحبه انټلیجنس سی ای ډي دا یې راوغوښته وی سړی غواړم سړی ورپسې ګرځېده 2 ورځو کې سړی بوټ راوویست ابراها ورته وویل چې په دې مې پوه که سړی راوویستو ابراها ته یې پیش کړو چې دا کار دې ولې کړی دی د مکې سړی ورته وایي ابراها ته چې خبره واوره په دې کمره باندې تا د کعبې نامه ایښې وه
هغه کعبه چې کومه په مکه کې ده د خدای په حکم ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام جوړه کړي. ما دا معلومه ولا چې په دې کمره چې تا د کعبه نامه ایښې ده نو زما د خدای په کعبه کې خدا اثر دی چې څوک ورته په بد نظر وګوري نو سر قلم شي. ما ستا د کعبې بزرګي معلومه ولا والله ابراها د کعبې نامه ته لرې کما پکې ډکې متیازې کولې په ما څه ونشي. ابراها ورته څه وویل؟ ورته مکي زما دې په خدای قسم وي چې تر هغې په ارام کې ننم چې تر څو مې ستا د خدای کعبه ورانه کړې نه وي. اتیانو فوج تیار د یمن نه را روان شو مکې ته راغی. 3 میله فاصله باندې ډیرو والا ټایم بوس فکس کړي په بیت الله د حملې دپاره. د عبدالمطلب اوښان ونیوه د ابرهه فوجیان چې اوښان یې ونیوه عبدالمطلب ورغی وی صاحب ستا فوجیانو زما اوښان نیولي دي. ورته او عبدالمطلبه زه کعبې ورانولو ته راغلی یم د هغې تپوس نه کوې او د اوښانو تپوس کوې. عبدالمطلب ورته وی چې ابرهه د کوم شي مالک چې زه یم د هغې تپوس له زه راغلی یم او چې د کوم شي مالک خدای دی خدای پوهېږه او تپوس یې پوهېږه. د کعبې د تپوس ضرورت ما ته نشته د هغې تپوس به خدای کوي خدای پوهېږه او کار یې زما عزیزان. ابرهه اتیان مخکې فوج ورپسې هېڅوک نشته چې د کعبې بدل والي. یو څو خادمان د کعبې دي د بادشاه د فوج په مخ کې څه غږ کوي نو چې هېڅوک پاتې نشي د دین حقه د بیان او د هغې د بدل اخیستو دپاره نو الله بیا بل کار کوي. ابرهه هېڅوک نشته د کعبې بدل اخیستو والا هېڅوک نشته. اتیان مخکې او فوج ورپسې. قرآن وګورئ. الم تر کیف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طير ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. مارغان راله دیکھو گورے دومره مارغه دی یو کاڼی په پنجو کې نیولی یو یې په مخوکه کې نیولی. جاز دی پنجو کې 2 بمه یو بم مخوکه کې او پیراله چې بمباري شروع کړه کاڼی د هاتي په ملا راغورځېږي لاندې نه دومره غار پکې کېږي د سړي دلته راغورځېږي لاندې نه دومره غار پکې کېږي. عبدالله ابن مبارک حج نه وزګار شو کور ته روان چې ګوري یو بوډای ښځه ناسته ده او ببرې شړی لوپټی په ځان اچولې ده او ناسته ده غلې غوندې. نو عبدالله ابن مبارک ورته وایي چې السلام علیک ورحمت الله. بوډای باندې سلام اچي. بوډای ورته وایي چې سلام القولا من رب الرحیم. قرآن یې ووی او د سلام جواب یې ورکړو. دا قرآن الفاظ دي چې ملایکې به کومه سلامي جنتیانو ته کوي. نو عبدالله ابن مبارک ورته وایي چې دلته څه کوي بوډای؟ نو بوډای ورته وایي چې من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له. عبدالله ابن مبارک وایي زه پوه شم چې دې نه لار غلطه شوې ده. نو ورته وایي چې بوډای ته چې دلته ناسته څو ورځې دې وشوې؟ نو بوډای ورته وایي 3 لیال سویه 3 ورځې مې وشوې. بیا ورته عبدالله ابن مبارک وایي چې ستا دلته 3 ورځې وشوې ته خورې څه؟ نو بوډای ورته بیا قرآن وایي چې هو یطعمني ویسقین. الله ماله دلته روټۍ م راوړي او بم راوړي. نو ورته وایي دلته خو بم چېرته نږدې نشته ته د اودس په څه کوې؟ نو بوډای ورته وایي چې فإن لم تجدوا ماء فتيمموا
سعیدا طیبا. خدای وایي چې او بدر ته نه ملاویږي په پاکه خاوره باندې تیمم ووایو منځ کوي. عبدالله ابن مبارک ورته وایي چې ما سره خو لږه روټه شته که ته خورې؟ ورته وایي چې ثم اتم الصيام الى الليل. خدای وایي روژه تر ماښامه پورې برابروئ. نو زما روژه ده، زه روټۍ نه خورم. ښځه ده، بوډۍ ده، په میدان کې ناسته ده. عبدالله ابن مبارک ورته وځي، دی ورته لا وځمه. هغه ورته اوښ کېنولو، دا چې پې سورېده نو عبدالله ابن مبارک ته وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. عبدالله ابن مبارک ته شاکه او سترګې پټې که، زه پرده داره ښځه یم، په اوښ سورېږم هسې نه چې ته مې چېرته ونه ګورې. عبدالله ابن مبارک وایي ما شا کړه او سترګې مې پټې کړې، دا چې په اوښ سورېده اوښ منډه کړه او دا تې پرېوته. ما ور منډه کړه چې اوهو بوډۍ ته خو به خوږ شوې. بیا ورته قرآن وایي چې ما صاب من مصیبت الا باذن الله. عبدالله ابن مبارک چاته یو مصیبت نه رسی مگر د خدای په حکم رس، ماله به خدای سزا راکړي. هغه وایي بیا ما اوښ کېنولو، دا مې پې سوره کړه، روان شو. وایي ما ترې پوښتنه وکړه چې بوډۍ خاوند دې شته؟ نو بوډۍ راته وایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء. ما نه دا پوښتنه مه کوه چې خاوند دې شته که نه شته، چپ روانه سه. وایي بیا زه لګیا وم، ما څه اشعار وې. نو بوډۍ د پاس نه راته آواز کوي چې فقرؤوا ما تیسر من القرآن. عبدالله ابن مبارک قرآن لولا، شعرونه مه وایه، قرآن وایه. نو عبدالله ابن مبارک ته بیبي وایي چې قرآن لولا، شعرونه پرېږده. وایي ما قرآن لوسته شروع کړه چې د زامنو ځای ته ورسېدو. نو زامنو نه ته ما پوښتنه وکړه چې د ستاسو مور نه زه پوښتنه کوم او د هرې پوښتنې په جواب کې قرآن آیات وایي او ماله جواب راکوي. دا هرې پوښتنې دي. زامنو یې ورته ویلې په خدای قسم 40 کاله وشو چې زمونږ د مور د قرآن نه بهر خبره نه ده کړې. هره خبره چې څوک ورسره کوي د قرآن آیات وایي او جواب وله ورکوي. ښځې که ځان ښځې کول او ښه کول غواړي، قرآن سره به داسې رابطه او تعلق پیدا کوي. دا قرآن به څنګه چې څوک ورسره داسې رابطه پیدا کړي. ته چې مړ شي او په قبر کې دې کېږدي، په دې ځای کې به دا قرآن د انسان په شکل کې ولاړي. دې ځای سره ملایکې چې راشي او تپوس ترې کوي، نو د ده په ځای به جواب قرآن ورکوي. زما عزیزانو سوچ وکړئ، فکر وکړئ. پیغمبر چې دنیا ته راغی په دې میاشت کې راوړه څه قرآن کریم غوندې عظیم کلام چې تلو پرېښوه څه قرآن کریم غوندې عظیم کلام. بیمار دی، بلال ورغی صلات والسلام علیک یا رسول الله. د مانځه وخت دی، صحابه انتظار کوي، لګیا دی. سردار کونین فرمایل مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر ته ووایئ چې هغه مخکې مونځ ورکړي، زما طبیعت ډېر دروند دی، مونځ ته راوتی نشمه. بلال چې دا واورېدی چې زما محبوب به نن جومات ته نه راځي، نو بېهوشه په کوڅه کې پرېوت. چې راپاڅېد نو الله ته یې وویل چې ای پروردګاره، کاش چې نه په حبش قوم کې پیدا شوی وی او نه لوی شوی وی او نه د محمد رسول الله د بیماری آواز په ما شوی وی. جمعه ته راغی، صحابو ته وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر په جړاش چې حاشا وکالله، دا چرته
کېدی شي چې نن به د محبوب په مسله زه مخکې مونځ ورکوما. الله صحابه ورونیو چې صدیقه وخت قضا کیږي مونځ ورکا په زور په جڑا جڑا مخکې کړ. سردار کونین طبیعت کې لږ خفت پیدا شي. حضرت علی او عباس ته आवाज کړ چې راشئ زما طبیعت لږ ښه شو اسې نه چې چېرته د جمع مونځ رانه قضا نشي. د جمع مونځ رانه قضا. سردار کونین د حضرت عباس او د علی په اوږو لاس ایښی دی. بی بی عائشہ فرمائی چې ما رستونه ورپسې کتل. سردار کونین خپې په ځان پسې راښکې او جومات ته روانو. جومات ته لاړو مونځ شو بیا کور ته راغی. صحابه ټول ورپسې رال چې یا رسول الله په دې پوه که چې تا نه رستو به زمونږ څه حال وي. حضور ورته دغه وخت کې وویل ترکتو فیکم امرین کتاب الله و سنتی. اے صحابو دو سیزونه مې درته پریښي دي یو د خدای کلام بل زما حدیث. که تاسو د خدای په قرآن عمل کولو او زما په حدیث لن تزلو چرې به تاسو نه ګمراه کېږئ. او که تاسو د خدای قرآن او زما حدیث پرېښوه نو خدای به تاسو پرېږدي. د یو ورځې نه به بلې له ذلیل یئ د بلې نه به بلې له ذلیل یئ او د بلې نه به بلې لا. زما عزیزانو جناب محمد رسول الله ورته وایي اے صحابو دو سیزونه مې درته پرېښي دي یو د خدای کلام بل زما سنت. که دا م نیولي تاسو به چرې نه ګمراه کېږئ. که دا تاسو پرېښوه خدای به تاسو پرېږدي. دروازه وټکېده. صحابه لاړه بار. څوک دی؟ بی بی فاطمه وایي ای بابا جانه یو ډېر هیبتناک سړی بهر ولاړ دی. ورته وی بچیا دا هیبتناک نه دی دا هغه سړی دی چې تا به بې پلاره کي او میندې به دي کونډې کې. بی بی فاطمه وی بابا جانا والله کدن نظرات نو اجازت ورکما. سردار کونین ورته فرمایل چې بچیا دا څوک دی چې زما دروازې ته راشي چې چا رالیږلی دی هغه ته ووایه. اجازت وشو. اسرائیل علیہ السلام دننه راغی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. ملائکو شان داو. ملائکو څه شان دی د پیغمبر په مخ کې. امام غزالی لیکلی دي چې هره ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه ته سلام ویلو لا او یا سره ملائکې راځي هره ورځ. او چې نن کومې ملائکې راشي نو تر قیامته به بیا د دوی نمبر نه راځي. نو عرض مې دا چې عزیزانو دنیا ګوره ټوله بستا چې سردار کونین غوندې پاتې نشه نو بل به څوک پاتې نشي. اسرائیل علیہ السلام سکرات د موت شروع کړه. حضرت عائشہ فرمائی چې د پیغمبر سر مبارک زما سینې سره لګېدلی و رنگ مبارک تک سور شو. اسرائیل ته وایي چې نور تکلیف هم شته که خلاص شه. و یا رسول الله دا خو مې په روپۍ کې یو نه در باندې ایښی دی. سردار کونین ورته ووایي چې اسرائیل روپۍ کې 14 انې تکلیف په ما کا خو چې زما د امت سره ډېره مهرباني وکړې. لږ ساعت چې تېر شه انا لله
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدیق اکبر پس جواب لار چراشا صدیقا آتا چی دکم شم پروانا وے اغا شم وفات شو. ابو بکر پمندر آگئی پیور پریوت چغے کڑی چی وا محمدا وا محمدا وا خلیلا وا حبیبا. دا ابو بکر آواز پیور پروت دی پا یو مخی مخکولی او پا بل مخی مخکولی او دا چغی وی وا محمدا وا حبیبا وا خلیلا. اللہ بدو مرگان پتا نجمع کئی یو مرگو چرالے او پت وفات شوئی. عمر چی واوری دا سورہ روستا وی واللہ کچاوے چی رسول اللہ وفات شو اس بتی پدی تورا سر قلم کما. لکه مرزا بیدل اشعار چاواوری دا چی یرا دا بڅومره نیک سړی چې کتو ته راغی تپوسی کو چی مرزا بیدل کم جماعت کی خلوت کی خلقوی جماعت بمانشتا نئی دکان کی اگورا گیرا کلی ورغه ورته داسې ګوري ورته مرزا بیدل شماری شرامې تراشي ګیره کله هغه ورته ریش رامې تراشم لیکن دل مخلوق رانه مې خراشم ګیره کلام خود خلق وړه نه ازارم. هغه ورته لو کم وخت بتراشن ریش دل رسول الله رامې خراشي په ګیره کلولو په خدای قسم تد محمد رسول الله زړه زخمی کوي. مرزا بیدل نیمه گیرا کلا کڑی و نیمه پاتی و بیوش پریوت چی پوش کی شو ورتوی جزاک اللہ کے چشمم باساختی. جزاک اللہ و سڑی خدای دی تالا دیر لویا جزا در کی کہ مرا با جان جان ہمرا ساختی. دا سے خبر دراتا اکڑا چی عمل پی اکڑم نو محمد رسول اللہ سردی او زیکڑما. نا دا تبلیغ کولو چل زدکی ممکن دا عادت شتا کچرتا قبر لور شو. ابو بکر متعلق قرآن سویلی اذ هما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا اذ هما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا. معنا پدی علماء پوئیگی معنا دا متکلم مع الغیر صیغہ دا اذ هما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا. معنا دا صیغہ دا متکلم مع الغیر. متکلم مع الغیر دا مانا چی پیغمبر ابو بکر تاوی چی ابو بکر و دی غار کی چی سمرا خدای ما سر دے دمرا تا سر. ابو بکر و پتون دا پیغمبر سر پروت تے اوده دے. ابو بکر کمیس اشلولو او ټولی سوڑی پا غار سور کے بند کرے چی کفار گرزی چی زما محبوب چرتا سوکو نگوری او دتا تکلیفو نشی. یو سوڑا پاتے و چاگے دا پارا ٹوٹا نوا نو پکی پندے کے خوا پندے کے خوا دنانا مارو چی چلو. ابو بکر خوزی نا چی مار خو خورلے دے کہ او خوزی دم اسے نا چی زما دا محبوب خوب خراب نشی. اللہ مار چی چلا دے او خوزی لان
ډېر سات تېر شه د سردار کونین په مخ مبارک د ابوبکر د سترګو نه اوښې پرېوت. اندازه وکئ د ابوبکر اوښې او په چهره انور د جناب محمد رسول الله باندې سترګې مبارکې چې وغړولې. ابوبکر ولې جاړې وې قربان د تا نه یا رسول الله. ډېر ساعت وشو چې ما څه شي چیچلی یما وخوځېدمه ځکه نه چې ستا خوب چرته خراب نشي. خو دا سترګې مې داسې وې چې زما یو نه منله اوښې درتوی. صدیق اکبر ته وې خپه دې خوا که سردار کونیل قرآن لسته او په ابوبکر یې چوف. ابوبکر وې په خدای مې دې قسم وي ما ته دا محسوس کېده چې زه چېرته مچایم نه یم خوړلی چې قرآن غوندې کتاب وي او د محمد رسول الله غوندې خوله وي هغې ته د مار درد څه شی دی. دا اوس زمونږ خلو کې چې اثر نشته قرآن همغه دی خو خوله دا خونپنجونه ده. قرآن همغه والله دا هغه قرآن دی چې یو بادشاه یو حافظ په سوال ولیده چې خیر یې غوښته. وی حافظه قرآن دې یاد دی؟ وی او صاحب وینیو پوټه کې واچولو یو کاڼی ورته کېښو. وی که دا کاڼی دې تر سبا پورې سره زر کړي نه وو نو سبا به دې پانسي کوم ځوړندوم. ماسخوتن حافظ سوچ وکړو چې خدای ما سره خو کیمیا نشته چې دا کاڼی پې سره زر شي سوا د قرآن نه. په الحمدو یې شروع کړه. سار بانګونه چې کېده من الجنت والناس ته ورسېدو په کاڼي لاس کې خو پیچو پیکو. سار چې بادشاه دروازه لرې که چې ګوري کاڼی د سرو زرو غونډ پروت دی. قرآن خو د هر مرض دارو دی که کوم مرض دی چې د هغې علاج په قرآن کې نشته. چې ابوبکر آڅه قربان او په غار ثور کې صدیق اکبر مار رسول الله راوغوښته. ماره ولې دې د ابوبکر وچیچل؟ ورته یا رسول الله غسر کېږه راته ما زما دې په خدای باندې قسم وي عیسی علیہ السلام یو ورځ واس کولو په واس کې دا وی چې ما نه وروسته به یو پیغمبر پیدا کېږي محمد نامه به وي د مکې نه به بیا مدینې ته هجرت کوي او په غار ثور کې به لږ وخت آرام کوي. نن 600 کاله وشو چې ستا د دیدار په انتظار باندې زه په دې غار کې ناست یم. په دغه سوره کې ما تا ته کتل ابوبکر ټولې سورې خو بند کړې دا یوه پاتې وه چې ما پکې تاله کتل په هغې کې د پونده کېښوه. نو یا رسول الله ستا په عشق کې داسې غرق ما چې په ځان پوه شوی نه یم ابوبکر مې وچیچلو. دا ابوبکر یرا او خوف کفار پہ پاس گرزی. قرآن راضی لا تحزن ان اللہ معنا اے ابوبکر میرے گا ان اللہ معنا خدای تا ما دواړو سره یو شان. څومره خدای چې په دې غار ثور کې ما سره دی دومره تا سره ما او تا دواړو سره دریم په دې غار کې یو برابر د خدای ذات دی چې اونه یری. کوم ابوبکر سره چې خدای په غار ثور کې و کوم ابوبکر سره چې خدای په غار ثور کې و
کم ابو بکر چې په مدینه کې سر د جناب محمد رسول الله په لاس پروت دی هغه ابو بکر خراب دی او 1400 کال وروسته تاسو ښیي. عزیزانو عرض مې داو غار ثور نه روان مدینه ته اطلاع لاړه چې محمد رسول الله را روان دی. ولی ولی جنکی لارې ته راوتي دي او تمبلونه ورسره دي. سردار کونین چې ولیده چې په هغه غونډو باندې راواوړېده ابوبکر ورپسې دی جنکو تمبلوال شروع کړه. غزلې وې څه غزلې وې طلع البدر علينا من ثنية الوداع طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا الله داعي. اے اهل مدینہ نن د څوارلسمې سپوږمۍ په موږ راوخته د خدای شکر وباسئ. جنکی دي تمبلونه غږئ طلع البدر علينا من ثنية الوداع. سردار کونین ته پیشکش شو د مدینې لوی لوی سردارانو صاحب ته به زما مېلمه یې ته به زما مېلمه یې ته به زما مېلمه. سردار کونین وویل چې یو طرف ته شئ زما پروردګار دا فیصله کړې ده چې زما دا اوښه د چا په دروازه کې کېناسته زه به د هغه مېلمه یمه. اوښه تلا 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 هر سرمایهدار و یا الله زما کور یا الله زما کور ټولو نه تېره شوه د ابو ایوب انصاري په دروازه کې کېناسته. ابو ایوب انصاری هغه سړی و چې څو ورځونه یې په خپلم نهر او بچیم نهر و که د پاسه سردار کونین هم مېلمه شو. ابو ایوب انصاری زار زار جاړي چې پروردګاره زما لوږه او زما د بچو لوږه خو چاته هم پته نه وه. خدایه اوس خو ستا محبوب مې مېلمه شو چې دومره څه خوراک راوړې چې د ده مېلمستیا مې کړې. رسول الله راوغوښتو وی ابو ایوب جاړه مه مه خفه کېږه ستا د بچو د لوږې برکت دی چې نن یې زه ستا په کور کې مېلمه کړم. دا ستا لوږه او ستا د بچو لوږه د خدای دومره خوښه شوه چې زما اوښې ته دا حکم وکړو چې په دې دروازه کې کښېنه. معامله شروع شوه. اخري ټکي ته راځم. حضور وفات شو. چې وفات شه انصار او اهل مکه کې باز شه چې خلیفه به څوک امیر به څوک. اهل مدینه ووایي چې زمونږ ملک دی زمونږ به امیر. تاسو خو د مکې مهاجر راغلي. باز شروع شه صدیق اکبر پاسېده ورته وی یو حدیث واورئ د جناب رسول الله صلی الله علیه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمة من قریش. پیغمبر ویلی دی چې امام به د قریشو نه وي. اوس تاسو خوښه ده. انصار وویل چې پیغمبر ویلی دی چې امام به د قریشو نه وي. ای ابوبکر په قریشو کې تا نه لوی سړی به بل څوک. په یو اواز ټول اهل مکه او اهل مدینه د صدیق اکبر بیعت وشو. اوس نن بیعت شوی سبا له څادرې په اوږه کړي دي او روان دی بازار کې څادرې خرڅ چې بال بچ له نفقه و. عزیزانو عمر فاروق د بیت المال نه ورته نفقه جاری کړه چې دا وخت هم د قوم خدمت ته ورکا. څه د پاسه 2 کاله د حکومت.
چې وفات کېده وصیت یې وکړ لور ته ووایي چې د بیت المال کوم څیزونه زما په کور کې دي بچیه زما د مرګ نه وروسته دا ټول څیزونه عمر ته حواله کا ولې د مرګ نه بعد به زما خدمت منقطع شي او چې د چا خدمت منقطع شي د بیت المال مال د هغه په کور کې حرام دی زما عزیزانو د بیت المال مال د هغه په کور کې حرام دی عمر وویل چې الله دې په صدیق رحم وکړي داسې ګرانه راته یې کې خو چې دا پالل به ډېر ګران وي د صحابو متفقه فیصله وشوه عمر فاروق امیر عمر فاروق ډېرې خبرې او ډېرې قصې دي خو یو درته کوم عمر فاروق په کور کې څه پوزیشن و آل داستان هم لږ وکړ د شپې ګرځي د مور او لور جګړه ده په یو کور کې غوږ چې دیوال سره کېښود څه چل دی مور یې ویې دی پایو کې اوبه واچوه لږې دي وی مور عمر فاروق حکم کړی دی چې چا پایو کې اوبه واچولې سخته سزا به ورکړی کېږي وی عمر به اوده پروت دي چېرته ورته مور خبره دې ښه وکړل عمر به اوده پروت دي او که عمر اوده دی نو د عمر خدای خو اوده نه دی و عزیزه مور او لور په کور کې د عمر خدای خو اوده نه دی اخو مې ګوري چې عمر اډر کړی مونږ د هغې خلاف ورزي کوو دا عمر چې ووالی شو حضرت علی راغی وی یو اس راکئ چې زه یو حکیم او ډاکټر راولم پاس سور شو یو حکیم پسې یو کلي ته لاړو چې لاړو حکیم یې ځان پسې راسور چې نیمې لارې ته یې شو زه خپل کلي ته وی ولې وی عمر وفات شو وی څنګه وفات شو څوک راغلي اواز دې واورېدو ورته حکیم صاحب نور باس مه کوه او ګوره پردی چیلی پردي بوټي خوري لګیا ده عمر چې ژوندی و نو پردو چیلو پردي بوټي ته خوله کولی نه شوه عزیزانو د حاکم عادل حکومت یوازې په انسانانو نه وي والله چې د هغوی په حیواناتو دغه عمر دی ځنګل ته ورځي صاحب دې ځنګل کې زمري دي وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اے د ځنګل حیواناتو مونږ له لار راکئ چې په دې لار تېر علما لیکي په خدای قسم د ځنګل ټول زمري مو کته چې یو طرف ته غونډ شو عمر له لار ورکړه ابو بکر عاشق دی لنګې والی دی او د کیکر پاس وی هغه سوړې ګنډلې دي مجلس لګېدلی دی د سردار کونین پکې جبریل راغی سردار کونین چې ورته وکت جبریل هم د شړی لنګ والی او چرته کې چې کوم ځای سوړی دی هغه سوړی د کیکر پازغي باندې ګنډلې ده جناب محمد رسول الله ته تپوس وکړ چې جبریل دا نن په کوم شان کې راغلی و یا رسول الله تپوس مکوا زما دې په خدای قسمی چې نن د ابو بکر صدیق لنګ د خدای دومره خوښ شوی دی چې نن د ټولې خدای ملایکو ته حکم کړی چې تاسو هم لنګونه ووایئ چې څه ساعت تېرې د بیا جبریل را وی په دې ټک لاړ شه الله وایي چې زما سلام ابو بکر ته وایه د غرمې ټایم و
سردار کونین په منډه لاړ. صدیق اکبر ته وویل چې مبارک شه، په دې بې وخته وخته الله راولېږلم چې زما سلام ابوبکر ته وایه. ابوبکر صدیق په ژړا شل. حضور ورته وایي چې صدیقه دا خو د خوشحالۍ خبره ده، نو ته پې ژاړې ولې؟ و یا رسول الله جاڑم زکا چے کہاں میں کہاں یہ نگہتے گل، کہاں میں کہاں یہ نگہتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی. جاڑم پدی چے کجا ز غریب او روسیا او کجا د خدای سلام. دا شانو دا ابو بکر خبرې ډېرې دي چې څه وخت کې وفات کېده. لورې ورته ناسته د حضرت عایشه او دا شعر لګیا دی وایي من لا یزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق. اے پلاران ما خود محمد رسول الله په وفات باندې خپلې ټولې اوښې په سر کې بند کړې، ما نه جړل چې که حضور وفات شنو پلار مې ژوندی دی، خو ستا په مرګ باندې فإنه في مرة مدفوق. اوس به ستا په مرګ زما د سترګو نه د اوښو سیلابونه روان شي. پلار ورته وایي چې او بچیان ته ولې جاړې؟ جاړې خو به د پلار چې داسې کور ته روان دی چا کور یې وړاندې لیدلی نه دی، داسې پولیس به د ګرفتاري کوي چې هغه پولیس یې وړاندې لیدلی نه دی، په داسې عدالت کې به پیشي کېږي چې وړاندې هغه عدالت لیدلی نه دی. اے بچیا جاړه مال ته خو بیا هم ژوندی چېرته به چا سره کښېنې پام به دې غلط شي. وایه زما لا چې یک تنها لحد ته لاړ شم، که د عمل ټکټ مې برابر خو کار به جوړ شي، او که برابر نه نو بچیه د دغه ځای نه به زما محبوب ممان غوښته. بچیه دا وصیت مې واوره، زه چې وفات شمه زما په کور کې 5 څیزونه د بیت المال پراته دي، دا 5 واړه څیزونه به عمر فاروق ته داخل کې، ځکه د بیت المال مال د بیت المال مال د هغه چا په کور کې باقی پاتې کېدل حرام دي، کم سړي نه چې د قوم خدمت منقطع شي. چې زه وفات شم خدمت منقطع شي بیا د بیت المال مال زما په کور کې باقی پاتې کېدل حرام دي. نو دا به یو. بله خبره دا ده چې زه چې وفات شم نو زما د محبوب د قبر نه به اجازت غواړي. که زما محبوب اجازت کو چې ما په خپل خوا کې پرېږدي، په خپل خوا کې مې پرېږدي. که زما محبوب اجازت کو چې په خپل خوا کې مې پرېږدي، خو ما د محبوب په خوا کې دفن کا، او که اجازت نشو نو عام مقبرې جنت البقیع ته مې یوسه. بله خبره مې بچیه دا واوره، زه چې وفات شما پام کوه چې ما ته د نوي کپړې کفن راوانه غوندې. پلاره ولې؟ وی بچیه نوې جامې خو ژوندي د زینت دپاره اغوندي، ستا پلار چې مړ شي نو د مړو د زینت سره څه کار؟
دعا کوه چې الله د قبر زینت راته نصیب کی د مرګ نه وروسته به زما دا کمیس او پرتوګ او زما دا خپل څادر په اوبو به مې ولمبوئ صابون مابون به نه وي نو د بیرې پاڼې به پکې واچوئ دا لږ صابونونه او ټټران کفنونه او کمیزونه او په تابوت کې بخملونه دا نه په تابوت کې بخملونه دا نه دغه د خانتا جامې به راواغوندئ او په خپل څادر کې به مې تاو کې او د سردار کونین په خوا کې به مې دفن چې وفات شه قبر مبارک نه اجازت غوښتی شه عرض دا و چې دا ذوقي شی دی روضې مبارکې نه آواز وشو چې رایوړئ صاحبه روضې په خوا کې قبر وکنستی شه صدیق اکبر لحد ته کوش چې خښتې تبزې ولګولې شګې وغورځېدې لحد ته صحابه بیا تبز را لرې کړه چې دا شګې را لرې کړو خو چې تبزې را لرې کړه چې ګوري د حضور د روضې نه د حضور لاس راوتی دی او ابوبکر ځان ته غاړې ایستی دی او آواز راغی چې ابوبکره زه خو ډېر وخت نه ستا په انتظار وما تاسو پوه شئ دا شانو د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج قرآن ویلی او د هغې تفسیر پیغمبر بیا په خپله بیان کړی د ام هانیې رضی الله تعالی عنها په کور کې پروت دی د شپې جبریل را براق ورسره دی وی خوځولو وی تیار شه بارې راوویستو او دس وغیره پې وکړو شق صدر یې ورته وکړ دا براق باندې سور کو د شپې شپې مسجد اقصا ته راوست مسجد اقصا هغه ځای دی چې فی الحال د یهودو په قبضه کې یهود هغه خلق دی چې د هغې سپورټ ټول امریکا کوي امریکا هغه خلق دی چې زمونږ ماماګان دي او مونږ یې خریونه یو رسول الله صلی الله علیه وسلم په براق سور کړ او مسجد اقصا ته یې بوت قرآن کې راځي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا په دې دا علما پوهېږي چې لیلن کې تنوین د پاره د تقلیل دی الله هغه ذات دی چې د شپې په یو پړک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه مسجد اقصا ته بوت دې خوا وګورئ اوس د مسجد اقصا کې پیغمبر ته ارشاد وشو چې د 1,24,000 پیغمبرانو تقاضا ده چې مونږ له 2 رکعاته مونږ نه حضور علیه السلام 2 رکعاته مونږ ورته وکړ جبریل ورته ووی چې یا رسول الله ټول صفاتو باندې موصوف وي یو صفت پاتې و امام الانبیاء هغه هم نه نشو دې ځای نه معراج شروع معراج عروج ته وایي عروج په عربي کې پورته تلو ته وایي څه ته وایي عروج په عربي کې پورته تلو ته وایي معراج ته معراج وایي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې پورته تللی یو یو قدم د براق به داسې پرېوتو لکه څنګه چې منتها د نظر وي آسمانونو ترسي دروازه ټک دربان څوک وانا جبریل در سره څوک دی محمد رسول الله آواز شو مرحبا مرحبا بنبی صالح اول دروازه پار شوه دویمه درېمه
सिदरतुल मुंतहा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ورته یا رسول الله دې نه مخکې زتلې نشم जिब्रील ورته یا رسول الله دې نه مخکې زنزم زچره تلې نه کدی نه مخکې لاړم د الله انوار به مې وزره اوس وزي الله قرب چې نصیب کی په دیدار باندې مشرف کیږي ورته وې حبیب د دنیا دستور داد یو دوست چې بل دوست تزین ستو فزان سروړي یو دوست چې بل دوست تزي ستو فزان سروړي ته چې د دنیا نه راغله تا مال سره الله ورته وې تا ما ته سره توفه هغه توفه وې چې کوم داغه د شان سره یا اللہ تعالی میں تحفہ التحیات للہ والصلوات والطیبات تحیہ عربی لغت ہے بڑے رومانو راغل یو معنی د تحیہ تحفہ و ڈالے اے پروردگارا توفہ میں تال روڑی دا الصلوات والطیبات اے اللہ دا منزنو او استاد پاکہ بیانولو توفہ میں روڑی کہ جب استا منزنو استا عبادت کو او استا پاکی با بیان اللہ ورتسوئی السلام علیکہ ایوہ النبی السلام علیکہ ایوہ النبی پتا دی سلام یہ زمان محبوبہ سردار کونین ورطا فرمائی چی اللہ پما خود سلام وی خوزی آواز نیم زمان دیر زیاد مرگرین دی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین اے اللہ پما خود سلام وی استا پا بندگانو کی چکم نیکان دی پاغوی دن سلام وی زما عزیزان دغرا دنیا سمرا وقتو ویخ شئی دا سے وقت در باندې را روان دی دا سے دور در باندې را روان دی چې دنیا کې د چا د جواب خو نه یی او قیامت کې به د خدای د جوابم نه یی او نه به د هغه د ملائکو د جواب دا سے الفاظ به نه لري چې ځان ته ویخ نن د پاکستان مسلمان اچھی نہ غافل نہ دے سوا د دین نہ راضی جلسوں کے نہ